دا ژوند دومره لوی غنیمت دی، دومره لوی سرمایه ده. په ژوند کې دی ویلي سبحان الله د ځمکې نه اسمانه پورې ټوله خیلا د نیکیانو نه ډکه شوله. تاسو ته څه پته؟ تاسو د نیکیانو نه څه خبره مې کول؟ اوده ناستے کن وی تو نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے تیرے کانوں کو خوش کیا. مولی صاحب زر جمع و دروا منگ سره د جمع غم دے. عمل په نیت نه کینو، عمل په نیت نه کی زمونږ دا ژوند بدل شي. جاوید هم غلی ناست دی، څادر دې ځان نه تاو کړی. یار څه فایده کیږي؟ دې خو هېڅ فایده ونه شو. ته خو ووایه څه مې ویلې؟ پیدل وصلو په انعام ورک، انعامی زما محترم. سبحان الله سبحان الله. اوس په دې جبه باندې تا سبحان الله ویلی، الله رب العزت د ځمکې نه اسمانه پورې خلا درته د نیکیانو نه ډکه کا، او تا ته پته شته یو نیکي تاله به پلار نه درکوي، تاله به مور نه درکوي، ښځه به نه درکوي، بچې به نه درکوي، تختی به درنه. او الله پاک سبحان الله په دنیا کې وایه کنه، ټیم در سره شته کنه. سبحان الله لاس باندې کار کې، تلل کې، ورکول کې، ګرځېدل کې، نظر پسترګو باندې، دا خوله فارغی، کیړلی ذکر کوي، چرند پرند ذکر کوي، ځنګل کې زناور ذکر کوي. و بدبخت مسلمانه، تا دې خولې ته داسې قورې اچولې بنده کړې دي. دا اوس په ناسته مجمع کې تپوس وکړم، بیا وایي غالي صاحب چې کوم دی خلکو ته هم شرموي. نو اسې ویمه چې زمونږ په دې خوله باندې د الله ذکر نه وي، بوسه خوله م نیولي، نو موږ نه دغه زناور هم ښه شو کنه. اولئک کالانعام بل هم اضل. ذکر به کوو انشاءالله، کوو به انشاءالله. زما محترمو چې کله مرګ راځي نو ما تاسو ته دا خبره کوله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین به د مرګ نه یریدل. مونږ خو لوی محلات بینکونه هم ډک کړي دي او ټول ارسم په دنیا کې جمع کړي، او هغې مخکې لیږلي چرته آخرت ته. نو زما عزتمندو وایي مرګ به داسې خوښولو لکه خلک څنګه شراب خوښوي. پوهېږي؟ په خندا به مرګ له غاړه ورکوله. راځه خو تا په انتظار ومه. په دنیا کې څه دي؟ په دنیا کې څه کوئ؟ دا نن چې تا مرګ ته سا خفه ده، تاسې لیږلي نه دي، ورغې که نه والله خیر دې نشته. پیش ایو په ادیره باندې تیریږي، او قبرستان والو څه حال هم دی؟ وایي سم د حال تپوس کې چې کله دې راوړي بیا به درته پته ولګي که نه. سم د حال شویه به چې ور دې وړي که نه، ته به خپله بیا ګیره پرېږدې. وش نن درته موږ لګیا یو ګیرې پرېږدئ چې ګورې نوي ډیزاینونه به نوي سیمپلې به وینو. بوتکی به راغړ شوی نه چې ګورې ګیره کې به سټایل کړی. نو زما عزتمندو په خپل ژوندانه باندې انشاءالله یو ښکلی سبق د خپلو بچو ته پرېږدو. ټیک ده که نه؟ انشاءالله یو ښکلی سبق، یو ښکلی عبرت، یو ښکلی ژوند.